تاسو حالاتو ته ګورئ، نشایان زیاتیږي، چرسیان زیاتیږي، آیس والا زیاتیږي، حالات بل طرف ته روان دي. او د هغې نه بلکل زموږ په ګاونډ کې دا قصه خو ډېره زیاته شوله چې په سمرباغ کې او په ګمبیر کې والک راولګېد، د خپل مور او خپل پلار یې په ټوپک باندې ویشتل. دا څومره زیات د زړه دردونکي واقعات دي. د سړی په مور باندې څنګه ټوپک دي، سړی په پلار باندې څنګه ټوپک دي. د مور او پلار په باره کې یو سړی سوچ څنګه کولی شي چې په ده باندې ډز وکړمه. د هغې بنیادي وجه سره د هغې بنیادي وجه دا موبایل دی. ګورئ دا موبایل او دا ټیک ټاک شوق او د ټیک ټاک شوق خلک دې حد ته ورسول. یقینا دا مور وجلم ګناه ده او ډېر خطرناک عمل دی، او دا پلار وجلم. زه چې کوم شي ډېر خفه کړم که نه، هغه دا واقع ده چې هغه ماشوم نابلد چا انټرویو اخیستله، ما په فیسبوک باندې وکتله. ورته وایي خفه یې وایي او خفه یم. مور دې ولې ویشتل؟ وایي په غلطۍ کې مې ویشتې ده. پلار دې ولې ویشتو؟ نو پلار په باره کې خفه نه دی هغه ماشوم. ما ته قارېدو، نو ما په ډس کو، نو مور نه په غلطۍ کې ولګېد. نو هغه انکر ته تپوس کړو چې دې خو تاله جامې راوړي دي، او ستا پرې تن جامې هم د دې پلار دي، او دا امبیان هم د پلار علي. دا وایي چې نه نه ماله دا جامې مور اخیستې، پلار نه دي اخیستې ماله. وایي یعنې د پلار احسان نه مني سره. په دې وجه باندې د مور له دا پیسې چا ورکول؟ دا ول د پلار ورکولې. د مور له دا خرچه چا ورکول؟ دا ول پلار ورکوله. او دې ماشوم ته د پلار احسان نه دی معلوم. په دې وجه باندې میندو ته هم دا کوم چې زما خبرې اوري، د خپل بچیان د خپلو پلارانو د خپلو خاوندانو محسنین جوړ کړئ، احسان منه جوړ کړئ. چې د پلار ستاسو سره احسانات دي، بچیانو تاسو ته ویم وګورئ، ستاسو نه چېرته حسنین جوړ نه شي. تاسو په پلار باندې چېرته لاس اوچت نه کوئ، تاسو مور باندې چېرته لاس اوچت نه کوئ. د مور او پلار قدر زده کوئ. یو حدیث درته وایم او دا د هلکانو ته یم، د موبایل شوق کوئ تاسو یې واورئ. نبی علیه صلات وسلام یو حدیث کې فرمایي چې الجنة تحت اقدام الامهات، جنت د میندو د خپو د لاندې دی. هغه حدیث کې راځي چې لکل کلام ظهر و بطن، د هر کلام یو ښکاره معنی، یو پټه معنی، یو ظاهري معنی، یو باطني. نو ظاهري معنی خو دا ده چې د مور د خپو لاندې جنت دی، مطلب که د خپو خدمت دی ولکو دلته جنت دی، یا دا راوکنې دا ځای جنت دی، ظاهر او دا معنا ده. البته خپل مطلب د دې دا چې د مور خدمت کې نو الله به جنت درکوي. یو بزرګ پیژنئ تاسو، یو عالمي بزرګ هغې ته و چې عابدي د الله نه یېرېږي خو علم ورسره نه وي. یو بزرګ دی هغه د حدیث واورېدو چې نبي علیه صلات وسلام فرمایي چې الجنة تحت اقدام الامهات، جنت د موریانو د خپو د لاندې. هغه په دې حدیث باندې پوه نه شو، او خیال یې دا و چې د دې حدیث مطلب به دا وي چې سړی د مور د خپو خدمت کوي نو دلته جنت دی. دا خبر هم ټیک ده، غلطه نه ده، خو مطلب یې دا نه دی، د مور د خپو خدمت هم پکار دی. نو هغه بچی او هغه بزرګ بچی کله ماښام کور ته راغی، بوډۍ مور یې وه، ډېره زیاته کمزوري شوې وه. ماښام بچی راغله، په سر به یې ولې زور کو، بیا به یې ولې خپې چاپي کړلې، ګوتو نه به ولې ټقې ویستلې، دا ګوتې به یې ولې صفا کړلې، دا به یې ولې غوړې کړلې، دا به یې ولې وتړلې. دا خدمت دی الله زموږ نصیب کې، د مور خدمت چې سړی کور ته راشي او د مور داسې خدمت وکړي، خپې ولې چاپي کړي، ویې تړي ورله، غوړې کړي ورله، زور ورله پې وکړي. په دې عالم او دې بزرګ به داسې خدمت وکړو، مور به وده شوله، دعا به ورته وکړله، ډېر زیات خوشحاله به و دا مور. یو شپه دا بزرګ راغی او د دې واقعې زه تصدیق هم نه کوم، تکذیب هم نه کوم، رښتیا هم کیدی شي، هسې واقع هم کیدی شي، خو سبق پکې دی، په دې وجه باندې زه بیانوم. یو ورځ دا بزرګ چې کله کور ته راغی نو د مور خواله چې راغله چې مور له په زور کوم، مور یې وده ده. چې مور یې وده ده نو ده ویل که دا خپې وسولې پې زور کومه نو دا مور مې راایښه شي. نو دا د خپلې مور د خپو ته ناست دی، چې کله راایښه شي هسې هم دا بوډاګان بار بار پاسېږي، نو په خپو بله زور کړمه، دا خپې به له چاپي کړم، غوړې به یې کړم ورله، وبې یې تړم ورله. په دې دوران کې وکتل چې دا مور ټوپ د شریعت زموږ نه دا نه غواړي چې په ګیره باندې چاله خدمت وکړه، دا داسې ممدوح کار نه دی، خو دا کار یې په نیکنیتۍ باندې کوو. خبره وختمه شوله. سبا ویل چېرته چې کله دا راغی چا ورته ویل چېرې بېګا مې په خوب کې لیدلی وي ډېر ناشنا. حدیث کې راځي که نه چې کله مسلمان په خپله باندې خوب ویني او تورا له یا له بل څوک ویني، په خپل هم سړی خوب لیدی شي، بل یې هم لیدلی شي. چا ولیدو سبا چې بېګا مې په خوب کې څنګه لیدلی وم؟ ویل بېګا مې په خوب کې ډېر ناشنا لیدلی، یو ښایسته باغ دی او په دې باغ کې تره روانې او هر طرف ته ښکلي ښکلي لیټونه لګېدلي دي، خو ستا په دې ګیرې کې داسې ناشنا شعاګانې دي، داسې ښکلي ښکلي پړقا کوي چې بس موږ هر څه پرېښودلو، ستا د ګیرې موږ تماشه شروع کړله. دا الله رب العالمین د مقام ولا ورکو، د مور دا مقام دی. ګورئ خو نن د دې موبایل په غلط استعمال باندې هلکان راولګېدل، مور یې مړه کړله، خویندې یې مړې کړلې، کلیوال یې مړه کړل، د هغوی نه قاتلان جوړ شول. او الله دې زموږ په میډیا باندې رحم وکړي، زموږ میډیا والا هم د هغې نه د ټیک ټاکر نه نن یو داسې څوک جوړ کو چې د هغه نه یو مشهور انسان جوړ کو، نن مسلسل په میډیا باندې دی
او یو تصویر او یو ویډیو پکې خدا سي مراله چې پټانه کې ناس د پولیس سره او دا غوي سره ویډیو جوړ کړی دا د خلکو حوصله شکنی پکار ده قطعا د دې حوصله افزای نه ده پکار کستاس په کور کې مداسي بچي نن به چې زه خو ویډیو جوړم زمانہ په دې 13 ورځې کې چا ټلیفون کو ویل چې رمنګا د ټیک ټاک د لپاره ویډیوز جوړو او پاره کې زمنګ مقصد دای چې موږ پیسې ونه ګټو خو موږ چې خلکو له سبق ورکونو دا جوړول جایز دی که ناجایز دی ما ورته جایز او ناجایز پتو خو در نشم در کولای زه سو کوم زه تعالی پتو در کومه ما ورته ول دا ټول د پیسو د لپاره خلک یو مکوي دا شی ویل موږ مقصد دی چې خلکو له معاشره له پیغام ورکوم لغه مولیان موږ یو خلکو ته وایو او موږ په دې منبر باندې خلکو ته بیانو خو بده ته بیانو تاسو مکوي دا سيزونه وې زه خلکو له سبق ورکوم سبا د سي حالات جوړ شي په دې وجبانی عزتمندو د خپل بچو خیال وساتئ د خپل بچو دینی تربیت وکي مدرسې لمرا لګي جمعات لم لګي سکول لم لګي خداغي وسره تربیت